پاکستان کرکټ ټیم فینس چې څومره هم دي ایله د ما اوس نه پیغام دروره چې د پاکستان کرکټ ټیم سپورټ پرې دی او دی ورلد کپ کې ځان د پاره یو بل ټیم سلیکټ کوي او هغه سپورټ کوي ما خو الریډي ځان له ټیمان سلیکټ کړی دي زه به ډومبنه چې کوم دی د افغانستان ټیم په دی ورلد کپ کې سپورټ کوم چې ډېر جذبې سره گیم کوي او ډېر د زړه نه گیم کوي ورپسې به زه بیا د انډیا ټیم سپورټ کوم په دې ورلد کپ کې دا ځکه سپورټ کوم چې دا د مونږ ګاونډي ملکونه دي ایز ا سپورټس خبره زه کوم زه سیاست له موزی پکې او مو پکې مذهب له وځي چې ته اوس هندوان سپورټ کوي لکه زه ایز ا کرکټ فین خبره کوم زه ایز ا سپورټس خبره کوم د لوب په مایند سیټ سره زه خبره کوم سیاست لم پکې موزی مذهب لم پکې موزی او ملکی دشمنی لم پکې موزی چې افغانستان خو پاکستان سره داسې کړي او ته افغانستان سپورټ کوي زه سپورټ کوم ایز ا کرکټ فین ایز ا سپورټ کوم دینه علاوه د ایشیا ملکونو کې زما د دوه ملکونو شو په دې ورلد کپ کې بیا که چېرې دینه علاوه بهر ملکونو کې سپورټ نو زه به د ساوث افریقا کوم ساوث افریقا سپورټ ځکه کوم چې غریبانو تر اوسه پورې نه دی کوالیفای شوي فاینل له فاینل هغه نه دی ګټلی د هغوی سپورټ ځکه کوم او دا ځل کیدی شي چې وګټي ټیم یې ښه جوړ دی کمبینیشن یې برابر دی نو هغې نه پس به بیا د ساوث افریقا سپورټ کوم جي ایز ا کرکټ فین او په سپورټس کې سیاست لم پکې موزی او مذهب لم پکې موزی او ملکی دشمنی له هغه له فساد لم پکې موزی نو تاسو له هم زه ریکویسټ کوم ځکه د پاکستان کرکټ ټیم نور مه سپورټ کوئ دا د سپورټ قابل دی نه او بل دا د سوپر ایټ سټیج کې کوالیفای کېدو قابل هم نه دی ځکه سوپر ایټ سټیج له چې کله پاکستان کرکټ ټیم کوالیفای شي دای میچونه به ساوث افریقا سره راځي دای میچ په انګلند سره راځي دای میچ په نیوزیلند سره راځي یا کېدای شي استرالیا سره پکې هم راشي نو دلته نه تاسو په دیکو په دواګانو سوپر ایټ له کوالیفای کوي سوپر ایټ کې به بیا څه کوئ تاسو څه وایئ چې دی به ساوث افریقا له یا انګلند له یا نیوزیلند له شکست ورکړي هېڅ کله هم نشي ورکولی وروره ځکه دا ټیم قابل نه دی چې دی یو مضبوط ټیم ووخي دې ټیم کې ته ماله کلاړي خو چې په هغه باندې ته باروسه وکړې چې هلکه دا کلاړي به ماله میچ ګټي څوک دی یار څوک شته په دې ټیم کې چې ته په هغه باندې ټرسټ وکړې چې دا بالر دی یا دا بیټسمین دی به روزي دی به سینچري ووایي یا به دی په 25 بالو 50 وکړي یا په 20 بالو باندې 60 رنزونه وکړي څوک شته نشته بغیر د فخر زمان نه چې په هغه باندې صرف ته واحد یو دا سوچ کولی شي چې دی 25 بال 50 کولی شي نور تاله نه رضوان 20 بال 25 بال 50 کولی شي نه تاله بابر اعظم 25 بال 50 کولی شي نه تاله چاچایف 25 بال 50 کولی شي او پرون میچونو کې خو حد شوی دی پرون میچ کې خو ګوره د پاکستان او انډیا خلاف میچ کې خو شاداب خان هم ایز ا بیټسمین لوبېدلی حد یې کړی دی وروره شاداب خان ایز ا بیټسمین ایز ا میډل آرډر بیټسمین د پاکستان کرکټ ټیم په T20 فارمیټ کې شامل دا زموږ ټیم د وروره سلیکشن کمیټي نه ده چې دی له وخښ نه چوکو نیسي د دنیا پیسې د پاکستان کرکټ بورډ نه اخلي ریزلټ ته وګورئ جي دا د هغوی ریزلټ دی او بل دا خبر هم راغلی دی دا خبره چې بابر اعظم چې کوم دی هغه په ټول ټیم باندې هولډ دی مطلب دی کې دا یاري دوستي خبرې بابر اعظم پسې کېدی خو په مونږ باندې هم بدې لګېدي خو بعد ټایم کې چې سوچ وکړي نو دا حقیقت ثابتېږي لکه اوس شاداب خان پرون میچ کې څه ضرورت دی چې هغه بالنګ نشي کولی خو بس ډراپ یې کړه که نه هغه بیټسمین خو نه دی چې ته هغه ایز ا بیټسمین په ټیم کې شامل یې صرف د PSL بیټسمین دی وروره هغه د دې انټرنیشنل لیول او بیا د انډیا خلاف هغه چکه هغه بیټ نشي تاولی د انډیا خلاف نو ګوره تاسو له نو په کار بیا دی له نو په کار سلیکشن کمیټۍ له یا بابر اعظم صاحب له چې تا شاداب خان ایز ا بیټس شاداب خان د ایز ا بیټسمین لوبولو اور د نه ورکولو بالنګ د نه ورکولو نو سایم ایوب به د ټیم کې شامل کړو سایم ایوب د نه شاملولو اعظم ته به دوباره یو بل چانس ورکړو بیا یې په 0 اوټ شوی دی شاداب نه خو به خو په 9 بالو 15 رنزونه کړي دي اعظم خو به په 0 بال په 1 بال 0 کړي کنه عجیبه خبره ده یار تاسو قسم ده دا کم مایند سیټ د پاکستان T20 ټیم جوړ دی د مونږ خو غزړه کرکټ نه بیخي مونږ کو دینه پس سم لا څوک مړه د پاکستان کرکټ ټیم سپورټ کوي او موږ یې سر وینځو نه زیاتې به کوي یار ډېره مننه د ویډیو کتلو والسلام